أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ډیرو زیاتو عزتمندو مسلمانانو د محرم الحرام میاشت ده د عاشورې په ورځ باندې په تاریخ اسلام کې یو ډیره اندوهناکه واقعه دا راغلې ده د کربلا په میدان کې په دې وجه باندې د دې ورځې ډېر لوی اهمیت دی په تاریخ اسلام کې اگر چې یوم عاشور ورته په نورو مناسبتونو باندې هم ویل کېږي یوم عاشور ورته په دې وجه باندې وو چې دا د عاشورې لسم تاریخ دی د عشرتن اغسطې شوی دی او عشرتن لسو ته وایي دا لسم تاریخ دی د دې سره سره یو بل وجه دا علماو ذکر کړی دا چې یوم عاشور ورته په دې وجه باندې وایي چې الله رب العالمین په دې ورځ باندې لسو انبیاو ته نجات ورکړی دی او د لسو انبیاو سره الله رب العالمین تعاون کړی دی که هر قسم مناسبتی خو د یوم عاشور مشهور واقعه هغه د کربلا واقعه ده د دې تیرې زمانې یو ډېر لوی ادیب مولانا ابوالکلام آزاد صاحب شهادت حسین بنوم باندې یو کتاب لیکلی دی او د هغې کتاب په دې مقدمه کې هغه یوه خبره لیکلې ده چې د 60 هجري نه واخله تر د اوسني تاریخه پورې دا 1400 کاله یا تقریبا 1400 کاله چې په واقع کربلا باندې مسلمانان کدا اهل سنت دی او کدا اهل تشیع دی کدا شیعگان دی او کدا سنیان دی په دې واقعه باندې چې څومره اوښکې بهولې دي او څومره جړاګانې په دې باندې کړې دي او څومره د مسلمانانو زړونه په دې باندې دردېدلي دي کدا اوښکې بالفرض چېرته یو ځای ته راجمع شي نو د دې نه داسې یو بحر اوقیانوس او یو لوی سمندر د هغې نه جوړېدی شي دومره مسلمانانو په دې واقعه باندې او د کربلا په واقعه باندې جړاګانې کړې دي او اوښکې پې بهولې دي دا بعضې ورځې دا زمونږ تاریخي ورځې وي دا د 14 تاریخ چې پاکستان په کومه ورځ باندې آزاد شوی دی 14 اګست موږ د ازادۍ د ورځې په مناسبت باندې مناوو اگر چې موږ ته په دې کې داسې حقیقي ازادي هم نه ده میلاو شوې او د کومې ازادۍ دپاره چې پاکستان جوړ شوی او د کمی ازادۍ دپاره چې تحریک پاکستان چلیدلی او د کمی ازادۍ دپاره چې د پاکستان عوام و خواصو قرباني ورکړې وې نو هغه ورځ پکې چا ونه لیدله چې دا نعرې والا کېدلې چې بټ کې رہے گا ہندوستان بن کې رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نو هغه د لا الہ الا اللہ نظام پکې 15 او یا کاله وشول هغه نظام پکې رانغی هر قسمه خلق پکې راغله او تجربات وشول خو اسلامي نظام د پاکستان خاورې ونه لیدو ومنګ سره څومره مینه ده دا چې کله د 14 اګست د ورځې رانږدې شي په بازارونو کې بیجونه خرڅېږي بازارونو کې جنډې خرڅېږي لوډ سپیکرې لګېدلې وي سرکاري عمارتونو باندې قمقمې راځوړندې شي
سکولونه سجاو شي، کالجونه سجاو شي، جماعتونه سجاو شي، مدرسې سجاو شي، په کورونو باندې د پاکستان جنډې خلک ولګوي. ځکه چې موږ ته د دې ورځې اهمیت معلوم دی چې په دې ورځ باندې موږ د انګریزانو نه نجات موندلی دی. دا زموږ تاریخي ورځ ده. یا دغه شان زموږ مذهبي ورځ هم دی، لکه د لوی اختر ورځ ده، دغه شان د وړوکي اختر ورځ ده. دا مختلف ورځې دي، او څه قومي طور باندې او څه مذهبي طور باندې موږ دا ورځې دا مناوو. په دغې ورځو کې د ټولو نه اهم ورځ دا د یوم عاشور ده، او دا د واقع کربلا دا ورځ ده. پکار دی چې دا هر مسلمان ته او هر بچی ته د دې تاریخ معلومي چې د کربلا په میدان کې څه چل شوی دی. که بالفرض چېرته د واقع کربلا صحیح پیغام او صحیح سبق موږ د مسلمانانو له ورکو، نو شاید چې دا امت په یو صحیح سمت باندې روان شي. د دې کربلا د واقعې صحیح تصویر معاشره ته نه پیش کیږي، بلکې کله چې محرم الحرام راشي د عامو خلکو په زړه کې دا خبرې د عامو خلکو په زړه کې چې لکه محرم څه ته وایي، حسنیان څه ته وایي، د کربلا کومه ورځ ده، یوم عاشور کوم یو دی، وایي دا هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې بازارونو کې شیګان راوځي او هغوی په زنځیرونو باندې په چړو باندې ځان وایي. دا د عامو خلکو هم دغه تصور دی، دا د عوامو خواصو هم دغه تصور دی چې د کربلا چې کومه ورځ منځلې کېږي او دا یوم عاشور دی، نو شیګان راوځي په بازارونو کې او په چړکو باندې او دارنګې په چاکوانو باندې په زنځیرونو باندې ځان وهي، زنجیر زني کوي. بس محض د انجوایمنټ دپاره او محض د سیر و تفریح دپاره خلک ټي وي ته ناست دي، خلک لایو پروګرامات ګوري چې دا شیګان څنګه ځان وهي، او پولیس د مخکې روان دي او شاته هم روان دي، امبولینس پسې روان دی. که څوک پکې ډېر زخمی شي چې هغه هسپتال ته ورسوي، د کربلا ورځ راشي، د عاشورې ورځ ختمه شي، او ماښام خلک بیا یو بل ته قصې کوي چې پلاني ځای کې غټ جلوس راووتو، او پلاني ځای کې غټ جلوس راووتو، پلاني ځای کې ډېرو خلکو په زنځیر باندې ځان ووهو، او په پلاني وخت کې دومره خلکو ځان په زنځیر باندې ووهو. دا کله چې موږ د میډیا ته ناست یو، نو په میډیا باندې هم دغه خبرونه راوځي چې پلاني ښار جلوس د پلاني ښار نه غټو. یعنی بدقسمتۍ نه د عاشورې د ورځ نه هم شیګانو یو سیاسي غونې ماحول جوړ کړی دی، او خپل جلوسونه د خپل تعداد په لحاظ باندې او د کثرت په لحاظ باندې زیاتوي چې زموږ جلوسونه په دې کې زیات. راځئ چې په نن ورځ باندې موږ د واقع کربلا حقیقت معلوم کړو چې واقع کربلا څه وه. دا کربلا څه شی دی؟ دا کربلا د یو میدان نوم دی. امام حسین رضی الله تعالی عنه نواس رسول دا چې کله د یو او یا ملګرو سره 2 او یا کسان دي او د میدان ته کله راورسېدل، د فرات د سیند په غاړه باندې وي د میدان تپوس یې وکړو چې دې ځای ته څه نوم وایي. ویل چا ورته وویل چې د دې میدان نوم دی کربلا. امام حسین ویل په هغه وخت کې یو دم پریشانه شو، ویل معلومیږي چې هذه کرب و بلاء، دا بس مصیبت دی او دا امتحان دی، ځکه چې مقابله کې 4000 مسلح فوج دی او په مقابله کې د حسین سره 1 او یا کسان دي، 2 او یا کسان د 4000 کسانو مقابله کوي. په بېسرو سامانۍ کې چې 2 او یا کسانو سره په لاس کې څه شی نشته، په مقابله کې چې 4000 کسانو کم لښکر دی د هغوی سره اسلحه ده، او په دغه میدان کې 2 او یا کسان د 4,000 کسانو د لاسو د سترګو او د هغوی د خپو مخې ته د شهادتونو جامونه څکي، او دا ټول کسان په دې کې شهیدان کېږي، د هغوی د بدن نه د هغوی سرونه کټ کېږي، او د هغې بدنونو په لاشونو باندې د پاسه د یزید او د عبید الله ابن زیاد چې کم لښکریان دي او د هغې چې کم فوجان دي د اسونو د پاسه سواره دي، او د هغې د پاسه د خپل اسونه دنګوي، داسې د هغې نه خون الیده. دا څوک دی؟ د چا د بدن نه سر کټ کړی دی؟ د چا په بدن د پاسه اسونه ځغلوي؟ د چا په قتل باندې دا یزیدیان او دا زیادیان دا خوشحالیانې مناوهي؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسی دی، دا حسین دی رضی الله تعالی عنه. هغه حسین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې او د ورور په باره کې فرمایي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن حسین دا به د جنت د شبابانو سردارانی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امام حسین سره مینه داسې کړې ده چې د امام حسین به په اوږه باندې ګرځاو، امام حسین په غیږ کې ګرځولی دی، حسن یې په اوږه کړی دی، حسن یې په غیږ کې ګرځولی دی.
دغه حسین د کربلا په میدان کې په بے دردی باندې شهید شوی دی په دې وجه باندې زمونږ زړونه نن زخمي دي په دې باندې والله العظیم زم د چا په زړه کې د اهل بیت او محبتي د چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وي د چا د حضرت فاطمه سره مینه وي د چا د حضرت علی سره مینه وي د چا د حسن حسین سره مینه وي د چا د اهل بیت سره مینه وي او لسم تاریخ راځي او د جړا نه ورځي او د هغه تاریخ نه نوي کیږي د څنګه مسلمان دی د څنګه ځان ته مسلمان وي د پسینه کې د زړه دی کدا کمر پروت دی په دې وجبانه زه کوشش کوم چې ابتدا کې د امام حسین او د امام حسن علیهم السلام د دې دواړو په شخصیت باندې لږه خبره وکما چې دا موږ او پیژنو چې دا څوک دي ځکه بد قسمتینا داسې خلک زمونږ په اسلامي تاریخ کې او په دې معاشره کې موجود دي په دې معاشره کې چې هغوی د روز اول نه په سونو کتاب صفحاتو باندې مشتمل کتابونه ولیکل د حسین په مخالفت کې او د امام حسین په مخالفت کې د عبید الله ابن زیاد او دارنګ د یزید ابن معاویه دغه په صفاتونو باندې هغوی په سونو صفحاتو باندې کتابونو پاڼې یا غسخه کړي دي په صحو باندې ډکې کړي دي او د هغوی 50 کال او 80 کال او 90 کال عمر دا د حسین په مخالفت کې او د یزید په حمایت کې تیر شوی دی راځي چې موږ د شخصیت اول او پیژنو چې حسن حسین سوکو د نبی علیہ السلام سره څومره محبت او الله رسول د څومره ګران دي او بیا به ان شاء الله زه د کربلا واقعیا داسې په مختصر الفاظو کې بیانوم چې د هر یو مسلمان ته کدا کشر دی او کمشر دی چې دغه په ذهن کې کینی چې د کربلا واقع سوا د امام حسن او د امام حسین علیهم السلام د هغوی مناقبونه احادیثو کتابونه ډک دي دا دوانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه دي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نوسی دي د حضرت فاطمه او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہما داوی د زړونو ټوټې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حسن او د حسین سره داسې محبت کړی دی حدیث کې راغلی دی حضرت علی وی زما شکل اولنې زویو شو حسن ابن علی وی ما ولا حضرت علی سے داسې جارح مزاج ډیر زیات جارح مزاج او دغه د جهادونو سره ډیر زیات مینه او ډیر محبت او عربی کې جنگ ته حرب وای حرب وی کله چې حسن وشنو ما ول حرب نوم کې خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغل ما ته ویل چې علی ما تخپل زوی وخایا دا کله چې ماشوم پیدا شي نو داسې د هفته او د سلوختې پورې د پلارم د ماشوم له نږدې نه راځي وې داس خاپس خایسو کې بغي کې نه رالي حضرت حسن شوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خبر شو فورن راغی او حضرت علی ته وی علی وی ما تخپل زوی وخایا کله چې ول حسن راواغستو د حسین نه مشر دی چې کله ول راواغستو ویل سنم دی ورله خو دی ویل یا رسول الله ما ول حرب نوم خو دی حرب ابن علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وینا دا حرب نه دی دا خو حسن دی د لمانوم کې خو د ما ول جنتینوم کې خو دا حسن دی او حسن نوم دا د بل چانو دا د امام حسن له نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې خو حسن نوم زما حبیب او زمون پیغمبر خو دلې دی حسن سره چا سو وکړل د حسن سره دا وشول چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو او داغه د وفات نو وروسته بیا امام حسن چې دا د حضرت علی سره کمزوی دی دا د مسلمانانو خلیفہ شو سلور میاشتې کله خلافت وکړو یا 15 میاشتې سرونی میاشتې کسر چې دلری کې 15 جوړیږي دومره خلافت چې کله وشو نو په زمانه کې د مسلمانانو په منځ کې او تنازع رااله او د دې تنازعې د لپاره الله رب العالمین حسن پیدا کړی دی حسن ځکه نوم یې داسې مزیدار دی خپل نوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن ورکوټه دی او رسول الله ویل ان ابني هذا سید زما دا بچی سردار د مسلمانانو دی دا سید دی سید امام حسن اولاد ته سیدان وی میاګان ورته وی دا حسن په باره کې نبی علیہ السلام چې ان ابني هذا سید دا زما زوی سردار دی بیا ویل ولعل الله سيصلح شاید چې الله رب العالمین به د دې الګ په وجه باندې صلح راولي د څه په باره کې د دوو ډلو په منځ کې دا غټي دوډلې وي او د هغې په منځ کې به صلح الله رب العالمین د حسن په وجه راولي کله چې ورانه رالاله امام حسن رضی الله عنه د حضرت معاویه صاحب سره روغه وکړله او مسلمانان د غټي فتنې نه محفوظ وساتل قریب او چې ډېره لوی جګړه شوې وي امام حسن دستبردار شو او حضرت معاویه بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما ته خلافت پرېښودو سو سره وشو
دغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سه د نبی علیہ السلام چې نوم خودلو نو خپل خزي ول زهر ورکړل د چا په شرارت ول ورکړو چا ورته ویلو چې د خپل خاون له زهر ورکا او حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ له زهر چکلا ورکړل شول په خوراک کې او حسن کلا په ځان باندې پوه شو چې زه چار له زهر را کړی دی او زه صفات کېږم ویل چا ورته ویل چې دا زهر د خپل خزي در کړی دی پلاني په شرارت ل در کړی دی مونږ ته حکم وکړه چې دا خزم مردار کو د مړ کو دغه امام حسن ورته وی چې زه دا حکم نشم کولای چې تاسو دا خزم مړ کړئ او ځکه نشم کولای بالپرس کدی مال زهر را کړی وي نو قیامت کې به الله دې تپوس وکړي او که دا زهر بالپرس دی مال نه را کړی او چا په الزام لګولي اسې نو زما د لاسه بې ګناه مسلمان چېرته مړ شي دا حسن دی او کله چې بیا وفات کېدو ویل خپلو ورثاو ته ویل چې ما به د خپل نیکه د خپو په خوا کې دفن کړي چې زه کله مړ شم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپو په خوا کې مال خبر وکنئ زما د نیانو د حضرت عائشہ رضی الله عنها نه به تپوس وکړي د حضرت عائشہ په کمره کې به تاسو د رسول الله د خپو خوا کې ما تاسو دفن کړي ویل کله چې هغه وفات شو او دغه ورثه رالل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپو په خوا کې هغه له قبر کنستل شروع کړل نو چا نه پرېښودو ویل دلته به نه ښخوئ شور جوړ شو چې شور جوړ شو نو د ورثه رالل ویل د دې بیلچو دا کړنګارې مه کوئ شور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوا کې مه کوئ دا د دې حسن نیکه دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل شور مه راپاسوئ او د هغې نه پس امام حسن ویوړو او دی بهر خښ کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل په خوا کې د ځای میلاو نه شو دغه حسن دی حضرت علی صاحب وایي زما چې کله دویم ځای وشو حسین ویل ما غلم حرب نوم کېښود دا نوم زما ډېر خوښ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی علي ته وایي چې علي ما ته خپل ځای وښایه ما ول حسین وښودو په هغې کې راواغستو ښکلی کو ویل ما ته وایي چې کوم نوم دې ورله ښودی دی ما ویل الله رسوله حرب نوم یې ورله ښودی دی ویل ما ته ویل چې حرب نه دی دا خو حسین دی حسین له نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم کېښودو بیا چې کله وایي زما بل زوی وشو بل زوی حسین سره څه وشو له هغې واقع بیانومه دریم زوی چې زما کله وشو محسن ویل هغه له مې حرب نوم کېښودو دا حرب نوم زما ډېر خوښ و نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکۍ له راغې او ویل ما ته ویل چې علي زوی راله راکړه په غېږ کې زما زوی ما ته وښایه ما چې کله ول خپل زوی ورکو نبی علیہ السلام راته وایي چې څه نوم دې وله ښودی ما ورته وایي چې د الله رسول حرب نوم وله ښودی ویل ما ته نبی علیہ السلام وایي چې دا خو حرب نه دی دا خو محسن دی دا درې نومونه د حسن او د حسین او د محسن نومونه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ښودلی دي الله چې چالو نوم کړي او رسول چې چالو نوم کړي دا دغه فضیلت دی چې الله او رسول هغه نومونه ښودلی دي د امام حسین او د امام حسن په مناقبو کې ګڼه حدیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه نوسی دا داسې وو چې حضرت حسن ته به چا کتل نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سر نه والا تر د دې نومه پورې دا مکمل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان و چې چا به د حسن د نوم نه بره د دې خولې ته کتل د پوزې ته به کتل د سر ته به کتل د غوږون ته به کتل دا بالکل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان او امام حسین رضی الله عنه دا د نوم نه والا تر د لاندې د خپو پورې دا بیخي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان لکه حسن او حسین دا په اصل کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې مجسم ظهور چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل مبارک دا په حسن حسین کې الله تعالی ښودلی حسن او حسین دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اوږو باندې ګرځولي وبلې راکړه حسن حسین نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په اوږو باندې ګرځولي دي یو حدیث مبارک کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ په خپل کور کې دی او دا حسن او دا حسین دا دواړه نبی علیہ السلام د ځانه داسې اس شان جوړ کړی دی کله چې سړی د خپلو بچو سره مینه کوي محبت ورسره کوي نو داسې د ځان نه اس شکل جوړ کړی دی او حسن حسین په دې املا باندې سواري دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې داسې په دې کوټه کې تاوهي چورلې ګرځې لوبې ورسره کوي محبت ورسره کوي په دې دوران کې حضرت ابوبکر صدیق راغی ابوبکر صدیق چې راغی وایي د حسن حسین ته وکتل چې څه مزې یې وکړلې ښکلې سورلیم پیدا کړې ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شا باندې تاسو سورلی کوئ وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق ته وکتل او ورته ویل چې ابوبکر سورلی مزیدار ده خو د سورلی د پاسه چې کوم شهسواران ناس دي حسن او حسین دا ډېر بختور خلک دی
د حسن حسین مناقب او د حسن او د حسین صفاتونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې کړی دي، په خپل باندې کړی دي. بخاری شریف کې حدیث ته ورځي حضرت حسن دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوا کې دی، حضرت علی ناشته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د دې سره سره حضرت حسن دی وی ابو بکر راغه او د حضرت حسن راونی او ورته ویل چې شبیه بمحمد صلی الله علیه وسلم ليس بشبیه بعلی. حسن ته وی بیخي پیغمبر ته تللی، بالکل خپل پلار ته نه تللی، بالکل د پیغمبر په شان سترګې د پیغمبر دی، خوله د پیغمبر په شان دی. او حضرت علی صاحب ناس تو خندلې او علی یضحک خنداګانی کولې خوشاله چې زما زوی په باره کې نبی ابو بکر صدیق فرمایي چې دا پیغمبر ته تللی دی. د دې حسن او د حسین په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، دا دوه د جنت د الکانو سرداران دي. د حسن د حسین د مور په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي چې فاطمه تو سیدۃ نساء اهل الجنه، فاطمه لور دا به د جنت د ښځو سرداري. او د دې دوانو په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي چې حسن حسین به د جنت د الکانو مشرانی. نو حسن حسین جنتیان دي. د حسن حسین په باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنت زیری ورکو چې دا به جنتیانی او یوازې جنتیان نو بلکې دا به د جنت د الکانو سرداران وي. په دې بنیاد باندې د حسن او د حسین سره محبت دا زموږ د ایمان حصہ ده. دا کوم حدیث چې ما وایو په ابتدا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وعترتی. دا ترمذی حدیث دی. رسول الله فرمایي دو سيزونه می تاسو ته پرې خودل دوا زم او دو سيزونه پرېږدم لن تضلوا ما تمسکتم بهما چې کلم په مضبوطی منګولې لګولې وي تاسو به چرته بیلارې نشئ. کتاب الله و سنت رسول یو حدیث دا دی، یو د الله کتاب دی بل د نبی علیہ السلام حدیث دی. او ترمذی کې دا حدیث موجود د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کتاب الله و عترتی یو د الله کتاب دی، یو زما خاندان زما بچی زمان وسی چې زما د نسو سره مینه وا زما د نسو سره محبت او تاسو بچرته بیلارې نشئ. بد قسمتینا په دې محرم په دې میاشت کې شیعاګان راوځي او هغوی ځان په چړو باندې وهي، په زنځیرونو باندې وهي. شیعاګان د اهل بیت سره د محبت اظهار کې په غلطه طریقه باندې کوي. دا نه د مناسب چې هغوی په زنځیر باندې ځان وهي، دا نه د مناسب چې یو سړی وفات شي او د 3 ورځو نه زیات په هغې سړی ویره کوي. دا حرام دی، نبي علیہ السلام منع کړل. دا نه د مناسب چې کال په کال باندې دا غم سړی ځان ته راتازه کوي او بیا په زنځیر باندې ځان وهي. خو دومره ده چې شیعاګان هغوی د حسن او د حسین سره او د اهل بیت سره د محبت اظهار کوي، په غلطه طریقه باندې کوي، خو د محبت اظهار کوي. نو موږ د اهل سنت والجماعت چې زمونږ لارم صحیح ده، زمونږ منزلم صحیح دی، زمونږ منهجم برابر دی، موږ وایو چې دا په حق باندې دي. په دې وجه باندې موږ د اهل بیت مناقب نه بیانو چېرې شیعاګان د دې سره محبت ډېر زیات کوي. په دې وجه باندې په دې میاشتو کې عام طور باندې شیعاګان مجلسونه هم کوي، شیعاګان په دې کې د تعزیت مجلسونه هم کوي او هغوی په کې غټ غټ جلوسونه کوي او په جماعتونو کې د هغې مناقب بیانوي. زموږ ملګري د هغې نه ځان ساتي چې څوک یې بیانوي وایي دا د شیعاګانو ورونه دي، دا وایي د شیعاګانو ورونه دي. ګوره دا د اهل بیتو مناقب بیانوي، د حسن حسین محبت خلکو ته بیانوي دا د شیعاګانو ورونه دي وایي. دا الزام په امام شافعي رحمه الله باندې هم لګېدلی و. امام شافعي رحمه الله په باره کې هغه د اهل بیتو سره ډېر محبت او ډېر مینې ورسره وه. ویل چا په الزام لګولی چې دا رافظي دی، هغه یو شعر ویلی و او هغه شعر کې هغه یو خبره وکړله چې لو کان الربز حب آل محمد فلیشهد الثقلان بانی رافظي. وایي که د نبی علیہ السلام د اهل بیتو سره محبت کول رافظیتي، انسانان پیریان د ګواشي زه شیعه یم رافظي یم بیا وایي. که څوک موږ ته دا پیغور کوي چې تاسو د اهل بیتو محبت او د اهل بیتو په شان کې تاسو خبره کوئ او د حسین مناقب بیانوي او د یزید مخالفت کوئ، موږ ورته چې دا پیغور موږ ته بالکل قبول دی. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل بیتو سره مینه د ایمان حصه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نه به بېلارې کېږي چې د اهل بیتو سره ستاسو مینه وه، د اهل بیتو سره محبت. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن د حسین په باره کې فرمایي اللهم انی احبهما، ای الله زما دواړه خوښ دي، الله زما ورسره ډېر محبت دی. فاحبهما، الله ته ورسره مینه وکړه، الله ته ورسره مینه وکړه.
او بیا یو واحب من يحبهما یا الله تعالی څوک چې د حسین سره محبت کوي او د حسن سره محبت کوي تو سره محبت وکا لہذا د حسن حسین سے چې موږ مینه کوو الله به زموږ سره محبت کوي په دې وجه باندې موږ پڑھا باندې دا خبره کوو کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد منگ یزیدیان نہیں بلکہ منگ بزانتا حسینیان وایو منگ دا امام حسین بلار بنے روانیو منگ دا حسین سر محبت ہے منگ دا حسن سر محبت ہے دا حسن و دا حسین مینا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دا حسن حسین مینا ابو بکر صدیق کړی دا حسن حسین مینا عمر کړی دا حسن حسین مینا عثمان کړی دا او دا حسن حسین مینا دا حضرت علی سے کړی دا امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا غجون او دا حسن جون د دوړو جون دا ډېر د عظمت جون تیر شوی دی دا ډېر د سختو سره دا جون تیر شوی دی کله چې د حسین سرول راغی د یزید مخې ته پروت دی عبید الله ابن زیاد د سمیه بچی د زیاد بچی عبید الله چې کله هغه د حسین په دې شونډو باندې او د حسین په دې پوزه باندې او د حسین په دې خوله د پاسه داسې لرګي په داسې توهی راته په دې پوزه کې ولکه لرګي ورکوي او کله په دې سترګو کې ورکوي او کله په دې پوزه کې ورکوي نو حضرت ابو سعید ته فرمایي چې مکه و ظالمه ما د الله رسول لیدلې چې دا شونډې به ښکلولې ما د الله رسول لیدلې دا پوزه به ښکلوله ما د الله رسول په خپل سترګو باندې لیدلې چې دا مخ به ښکلو د نبی علیه السلام سره داسې محبت په دې وجه باندې نن د ټولې دنیا مسلمانان د حسین په شهادت باندې او د حسین سره په ظلم باندې ټول امت خفه دی اما چې د ابوالکلام آزاد خبره کوم وکړله چې د مولانا ابوالکلام آزاد صاحب دا خبره کوي چې د هغه زمانې نه تر د 61 هجري نه تر د نن زمانې پورې د حسین په وجه باندې څومره خلکو جوړلې دي که دا اوښ کې بالفرض موږ راجمع کړو دی نه یو غټ سمندر جوړېدی شي غټ سمندر دی جوړېږي راځئ چې موږ د کربلا په واقع باندې لږ نظر واچو چې آخر دا کومه واقع وه چې دا امت داسې ودردو او امت د هغوی په غم کې داسې دردېدلی دی بنیادي طور باندې نبی علیه صلات وسلام فرمایلی و چې زمانه وروسته به خلافت 13 کاله وي 13 کاله خلافت به او دغه 13 کاله خلافت داسې مکمل شو چې د نبی علیه صلات وسلام د وفات نه وروسته رسول الله د وفات نه وروسته ابوبکر صدیق راغی او 2 کاله او 3 میاشتې خلافت یې وکړو د هغې نه وروسته بیا عمر فاروق صاحب راغلی دی او 10 کاله خلافت یې کړی دی بیا حضرت عثمان راغی او 12 کاله خلافت یې وکړو بیا حضرت علی راغلی دی او 5.5 سال 5.5 کاله خلافت یې کړی دی بیا 4.5 میاشتې یا څه د پاسه 4 میاشتې چې کوم په 30 کالو کې کمې وي نو هغه امام حسن دی په شریکه باندې خلافت کړی دی د امام حسن رضی الله تعالی عنه د خلافت نه وروسته چې هغه کله د مسلمانانو خلیفه شو یو مسله جوړه شوله او هغه مسله زه ستاسو ذهن کې صرف معمولی شانې اچوم نور هغه ټول تاریخ نه بیانېږي کله چې حضرت عثمان شهید کړی شو په بېدردۍ باندې حضرت عثمان کله شهید شو د حضرت عثمان د شهادت نه وروسته د مسلمانانو په منځ کې یو داسې کنفیوژن سان راغلی و اختلاف راغلی و عثمان چې کله شهید شو نو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د شام گورنر دی په هغه وخت کې مدینه کې حضرت علی صاحب دی خلق راغلل حضرت علی صاحب ته وایي چې موږ ستا په لاس باندې بیعت کوو ته مسلمانانو مشر شه او موږ ستا په لاس باندې بیعت کوو حضرت علی صاحب انکار کوي او ورته وایي چې زه نشم کولی په دې حالاتو کې چې دومره سخت حالات دي زه د مسلمانانو مشري نشم کولی خو چې کله مسلمانانو مجبور کو ویل زه د په پټ ځای کې د چا سره بیعتونه نه کومه که تاسو زما په لاس باندې بیعت کوئ نو تاسو به د رسول الله جومات ته راځئ په جومات کې زما په لاس باندې بیعت وکړئ حضرت علی رضی الله عنه راغی جومات ته او ټول صحابه کرام جومات ته راجمع شول د حضرت عثمان شهادت دا ځان یو دردناکه واقعه ده د حضرت عثمان په جنازه باندې 9 کسان ولاړ دي 9 کسان داسې بې دردۍ باندې هغه شهید کړی دی او کله چې حضرت عثمان شهید شو 9 کسانو جنازه وکړله خپلې ښځې نایلې رضی الله عنها ټوله شپه دا قبر ساتلی دی ټوله شپې قبر ساتلی هسې نو ظالمان د قبر لاش راوچت کې وینه تښتي چېرته څومره چې په بې دردۍ باندې شهید کړی دی تاسو کم کسان کتلي حرمینو ته او تاسو مدینې منورې ته تللی یئ نو کله چې بقی ته ورشي په بقی کې صرف د حضرت عثمان د قبر پته خلکو ته لګي صرف د حضرت عثمان بقی کې چې مخکې ورشي او د حضرت عثمان د قبر خواته داسې یو لوی کتبه لګېدلې ده وایي دا روضې عثمان دی بل یو صحابي د قبر او د روضې پته چاته نه لګي
د ازواج مطهرات د روضو پته چاته نه لګي، د صحابه کرامو د روضو پته چاته نشته، د تابعینو په باره کې ډېر کمو خلکو ته معلومات دي. دا کله چې خلافت عثماني قائم و، د دې ترکیانو خلافت عثماني کې د صحابه کرامو په دې قبرونو باندې داسې ګمبتونه هم جوړ کړي وو او په هغې لیکلي چې دا فلاني روضه ده فلاني روضه ده. کله چې دا سعودي حکومت راغی هغوی ته هغه کتبې مطبعې ته لرې کړلې، نو پته هم چاته نه لګي. اگر چې نوم یې خدا ورکړو چې موږ د قبر د شرک نه یو قایل او دا قبور شریعت ته ردی موږ مخالفت کو، خو د هغې په اړه کې چې څه هغه تاریخ لیکلی دی په هغې زه بحث نه کوم. حضرت علي صاحب راغی په ډک جومات کې د مسلمانانو سره بیعت وکړو، د مسلمانانو خلیفه شو. په هغه وخت کې دغه نه مطالبه وشوله چې د مسلمانانو خلیفه ته د حضرت عثمان د قاتلانو نه بدل واله، انتقام دیواله. حضرت علي رضی الله عنه ورته ویلو چې زه د دې قاتلانو نه څنګه انتقام والم، دا خو لږ خلک نه دی، دا خو یو ډېر لویه فتنه ده. او دومره لویه فتنه وه چې کله حضرت عثمان ژوندی دی او د هغه د کور نه غیر چاپېره محاصره شوې ده، د مدینې ټولې کوڅې د باغیانو ډکې دي، ټولې کوڅې د باغیانو نه ډکې وي چې دا خلک سلګ نه دی، زه به د چا او چا نه انتقام علم. ویل داسې وکړئ لږ ما پرېږدئ چې زما د خلافت کله مستحکم شي نو په قلاره باندې به چون کر یو قاتل را نسم پانسی کوم به، او که زه یو د مسره پاسېږم او زه د دې قاتلانو خلاف اکشن اخلم او زه انتقام علم، ما ته بغاوت جوړېږي. بار تقدیر هلته کې په شام کې حضرت معاویه صاحب راغی او د هغې وجه دا وه چې شام ته کله حضرت علي صاحب کم عامل لیږو کم گورنر لیږو نو حضرت معاویه صاحب قبول نه کو، هغه اختلاف راغی او دا مطالبه معاویه صاحب په خپله د حضرت علي صاحب نه وکړله چې موږ به ستا په لاس باندې الله بیعت کوو چې کله ته د حضرت عثمان د قاتلانو بدل والې. او د دې سره سره حضرت عایشه رضی الله عنها او نور صحابه کرام هم په دې رای باندې هغوی ولاړو چې د حضرت عثمان بدل اخیستل پکار دي. دا یو اختلاف د صحابه کرامو منځ کې راغی، د حضرت علي او د حضرت معاویه په منځ کې راغی. دا اختلاف دومره لرې لاړو چې د حضرت طلحه او د زبیر او دارنګه د حضرت عایشه د دې د حضرت علي صاحب سره داسې یو تنازع راغله او جنگ جمل پکې وشو. او بیا د هغې نه پس د حضرت علي او د حضرت معاویه په منځ کې جنگ سپین وشو. دوه غټ جنګونه وشول په تاریخ اسلام کې چې تاریخ لیکلي 70,000 پورې په هغې کې مسلمانان وفات شول. یو اجتهادي جنګ د هغې په منځ کې شوی دی. کله چې حضرت علي صاحب وفات شو او د سارې په منځه کې سارې منظر روان دی او په جومات کې په دې دروازه کې ورته سړی ولاړ دی او حضرت علي صاحب شهید شو. شهادتونه الله تعالی ورله ورکړل، عثمان لهم، عمر لهم، علي لهم. د هغې نه وروسته بیا دا مسله وه چې اوس به څوک خلیفه وي. د خلافت بیعت وشو د حضرت علي د زوی د حضرت حسن سره، امام حسن سره د خلافت بیعت وشو. امام حسن رضی الله عنه د مسلمانانو په منځ کې ډېر د صلح قایلو، خو چې کله وکتل چې زما د پلار او د حضرت معاویه صاحب په منځ کې چې کوم اختلاف را روان دی چې زه د مسلمانانو مشر یم، دا اختلاف نه ختمیږي، په خپله باندې استعفا ورکړله او راغی د حضرت معاویه صاحب سره مذاکرات وکړل. ورته ویلو چې داسې وکړه چې ته د مسلمانانو خلیفه شې، موږ به ستا په لاس باندې بیعت وکړو، البته ستا نه وروستو چې کله ته وفات کېږې نو ته بیا بل څوک به ولی عهد نه جوړی، بلکې ستا نه پس که بالفرض منګو نه اهل بیتو ته به واپس ته خلافت ورکې. دا د هغوی په منځ کې یو کمیټمنټ وشو، د هغوی په منځ کې معاهده وشوله او تقریبا 40 هجری کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه یو ډېر زیرک سیاستدان د حضرت معاویه رضی الله عنه په باره کې راځي چې د حضرت عمر فاروق په زمانه کې 22 لاک مربع میل باندې د مسلمانانو حکومتو، د حضرت عثمان زمانه چې راغله د حضرت عثمان په زمانه کې بیا په 32 لاک مربع میل باندې دا د مسلمانانو حکومتو. او کله چې د حضرت معاویه صاحب زمانه راغله د هغه دومره سیاسي بصیرت چې د هغه په زمانه کې د دنیا په ډېرو زیاته حصه باندې تقریبا 60-65 لاک مربع میل باندې د اسلام جنډه ولګېدله او د اسلام دایره وسیع شوله. دا د حضرت معاویه صاحب سیاسي بصیرت او ډېر اوږد خلافت یې وکړ، ډېر اوږد خلافت. خو آخر انسان الله تعالی مرګ ورکوي. کله چې حضرت معاویه صاحب وفات کېدو 19 کاله پس چې کله وفات کېږي خلافت د مسلمانانو وکړو، د دې ځای نه بنیادي مسله چې شروع شوې د دې ځای نه شروع شوې ده. حضرت معاویه صاحب بیمار دی، یو ملګری خواله راغی حضرت مغیره رضی الله عنه ورته وی چې معاویه صاحب امیر المؤمنین داسې وکړه چې ته وفات کېږې، ستا نه وروستو ممکن دی چې بیا یو خونریزي شروع شي او مسله راشي، ته داسې وکړه په خپل ژوند باندې یو سړی نامینیټ کا او ولیعهد کا
چې ستا د مرګ نه وروستو هغه د مسلمانانو خلیفې خلک د هغه په لاس باندې بیعت وکړي ویل دا به څوک وي نو حضرت مغیره ولا تجویز ورکو ویل ما ته ستا زوی یزید دا ما ته ډېر مناسب ښکاره کېږي په هره وجه باندې چې دا مشوره ورکړې په هغې زه بحث نه کوم زه اجمالي طور باندې تاریخ به نوم صرف و چې ذهن کې خبره کینی نور دا صحابه کرام مشاجرات په دې باندې موږ بحث هم نه کوو او تاریخ دې په دې کې قسمه قسم اقوال یا غټول دلته بیان ممکن نه دی ویل زما رای دا ده چې یزید چې ستا زوی دی نو دا خپل ولیعهد کا او د په لاس باندې به خلک بیعت وکړي نو حضرت معاویه صاحب ورته ویل چې دا به راسه خلک ومني ویل موږ به وګرځو او رای به اوار کړو خلک به د یزید بیعت ته تیار کړو د یزید بیعت ته چې کله خلک تیار شو او ډېر خلک د یو هغه د یزید په لاس باندې بیعت وکړو ویل چې بالکل دا د معاویه صاحب ولیعهد دی او د حضرت معاویه د امیر المؤمنین نه پس به یزید د مسلمانانو خلیفه وي ټیم تیرېدو کله چې حضرت معاویه صاحب وفات کېدو د یزید بیعت اکثر صحابه کرام او اکثر مسلمانانو وکړو یو څلور کسان داسې دي چې دا د امت لوی خلک دی دا د عظمت غرونه دي دا د علم غرونه دي هغوی د یزید د استخلاف او د یزید د ولیعهدۍ مخالفت وکړو په څه بنیاد باندې وکړو هغه اسباب زه وایم چې ولې دا مخالفت کړی دی په هغې کې د ټولو نه پیش امام حسین علیه الصلاة والسلام دا د رسول الله نوسې د مخالفت وکړو زه بیعت نه کوم عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما چې دا د عمر فاروق زوی دی هغه مخالفت وکړو زه نه کوم بیعت دریم نمبر د حضرت ابوبکر زوی عبدالرحمن ابن ابوبکر د مخالفت وکړو دا د عمر او د ابوبکر دواړو بچو مخالفت وکړو او څلورم نمبر په دې کې حضرت عبدالله ابن زبیر چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام د خینې زوی دی د حضرت عایشې خوری دی د اسما زوی دی د زبیر ابن عوام د څلورو کسانو مخالفت وکړو کله چې مخالفت وشو څلورو کسانو او حضرت معاویه صاحب وفات شو او په دغه دوران کې یزید ویل داسې کار وکړو چې د مدینې چې کوم حاکم دی ولید ابن عتبه هغه ته وویل چې ته لاړ شه او د دې څلورو کسانو نه زما بیعت والا خو د پلار د مرګ به ورته نه وی ولې که د پلار د مرګ نه خبر شي نو شاید چې دوی مخالفت وکړي البته یو خبره یې ورته وکړله چې دې څلورو کسانو نه بیعت کوله زما په حق کې اچ راغی د مروان ابن حکم سره مشوره وکړله چې زه د دې څلورو کسانو خواله ورځم بیعت دې والم څنګه دې والم هغه ورته وویل چې داسې کار دی دا دوه کسان دومره مشکل نه دي عبدالرحمن ابن ابوبکر او عبدالله ابن عمر دې نه مه هېرېږه که دې بیعت وکړي او که بیعت ونه کړي څه مسله نشي جوړېدلی خو چې دا دوه کسان کوم دي امام حسین عبدالله ابن زبیر دا دوه کسان دا ګورې ضروري دي د دې نه خامخا بیعت والا په هر شکل کې والا کله چې ولید ابن عتبه راغی مروان ورته چل ښودلی او راغی امام حسین دی عبدالله ابن زبیر دی عبدالله ابن عمر دی عبدالرحمن ابن ابوبکر او دوی ته کله وویل چې تاسو د یزید په لاس باندې بیعت وکړئ په دغه دوران کې دغه د خولې نه وختل چې امیر المؤمنین معاویه بن ابي سفیان ابن حرب رضی الله تعالی عنهما دا وفات شو فورا امام حسین ویل چې انا لله و انا الیه راجعون او بیا د حضرت معاویه سره په باره کې ډېر د خیر ښېګړې او ډېر د تعریف کلمات یې ویل چې دا د مسلمانانو ډېر لوی مشر و ډېر د غم او د افسوس اظهار یې وکړو خو د هغې نه پس یې وویل چې زه د یزید په لاس باندې بیعت نشم کولی وجه دا ده چې دلته بنیادي نکته یادول پکار دي چې امام حسین او عبدالله ابن زبیر عبدالله ابن عمر او دارنګې عبدالرحمن ابن ابوبکر د څلورو واړو ولې مخالفت وکړو امام حسین برملا وویل زه د چا په لاس باندې خفیه بیعت نشم کولی که تاسو بالفرض یزید د مسلمانانو مشر جوړوئ رای ولئ او د ټولو خلکو مخې ته ودروئ او ټول مسلمانان به و چې دا زمون خلیفه دی د خلکو مخکې به زه بیعت وکړم پټ بیعت نشم کولی نه زما سره مناسب ده او نه دا د اسلام طرز حکمرانی ده بنیادی طور باندې امام حسین علیه الصلاة والسلام هغه چې د یزید د بیعت نه انکار کو بنیادی وجه یاده کړئ هغه دا ده بنیادی وجه دا ده چې د اوسه پورې چې کوم خلافت چلېدلی او د رسول الله نه پس حضرت ابوبکر صدیق هغه د چا زوی نه و د هغه نه پس د هغه خپل زوی د عبدالرحمن ابن ابوبکر ژوندی دی د ابوبکر نور زامن ژوندي دي خو هغه په خپل ژوند باندې د عمر فاروق نوم تجویز کو خپل زوی خلیفه نه کو بیا حضرت عمر فاروق صاحب لس کاله خلافت چې وکړو دا زوی عبدالله ابن عمر ژوندی دی او خپل زوی نه دی مشر کړی بلکې هغه شپږو کسانو ته ویلي وو چې ګورې تاسو مشوره وکئ د ځان دپاره خلیفه جوړ کړئ زما زوی هسې ځان سره شریک کړئ خو زما د زوی به په خلافت کې هیڅ حق باندې دا به نه مشره کوئ
او دا غي نرسو بیا د حضرت عثمان او دا غي نه پس د حضرت علي دا ټول طریقې روانې وي. حضرت علي سے هم ګره خپل زوی نه دی نامینیټ کړي بلکې مسلمانانو مشر کړو. ولکه بل فرض داسې پلار زوی منتخب کړي دغه په لاس باندې خلک بیعت اخلي بیا د اسلام طرز حکمرانی به ختم شي بیا به دې کې موروثیت براشي په دې کې به جاگیر راشي بیا به مسلمانانو خلافت دا به مسلمانانو په خوخه باندې نه کیږي. په دې وجه باندې زه خو بیا بیعت نشم انکار یې وکړو چې انکار یې وکړو نو دا ولید ابن عتبه راغی او ولید ابن عتبه فورن مروان ته وی چې هغه کسان خو بیعت ونه کو ول ډیر ظلم د نو زیاتې دی وکړو. دا کسان په منډه منډه باندې غیر کا که غیر دې کړلو بیعت دې واغستو خو ټیک ده که بیعت دې وانه غستو نو غریات ساتره مرګ پر دې بیا بیعت نشي کولای مرګ پر بیعت نشي کولای. ایو خبر پکې دار راغی ول که حسین او عبد الله ابن زبیر بیعت نکو نو د توري په زور دې بیعت والے ول په زور دې بیعت والے. امام حسین او عبد الله ابن زبیر دا دواړه کسان دی فورن روان شول او ویل موږ مدینه پرېږدو ځکه دا ورته پته وه چې مدینه کې که موږ پاتې کېږو نو زموږ نه په زور باندې بیعت اخیستی کېږي بیا او دا د اسلام چې کم طرز حکمرانی دا به ختم شي. عبدالله ابن زبیر او امام حسین دا دواړه روان شو د مکې په طرف باندې مکې ته روان دي. په لاره کې کله چې روان دي نو د امام حسین سره خپل میرنی ورور محمد ابن الحنفیه دا د حضرت علی صاحب د بلې ښځې بچی دی د حنفیه او هغه بچی دی چې محمد حضرت علی صاحب نبی علیہ السلام ته ویلو د الله رسوله که ته وفات شي او ستا د وفات نه وروستو الله ماله زوی راکړي زه ول ستا نوم ښودی شم ویل او کېده والا محمد نوم له کېده. نو دا نوم حضرت علی صاحب د نبی علیہ السلام په اجازت باندې خپل زوی له ښوده دقه زوی خپل رور له راغی امام حسین لا او ورته وی څه کې وی روان یم د مدینې نه ځم وی داسې کار وکړه. محمد ابن الحنفي ډېر هوښیار سړی و ویل ته خو روانې که مکې ته ځې نو زه تاله اجازت در کوم بالکل مکې ته لاړ شه البته ګورې چېرته کوفې طرف ته لاړ شي. ولې وجه دا وه چې د حضرت علي رضی الله عنه په زمانه کې د مسلمانانو دارو خلافه کم ځای وه کوفه وه دا کوفه وه او په کوفه کې حضرت علي صاحب په نیم کال تېر کړی دی حسن حسین پکې وخت تېره کړی دی اهل بیتو پکې وخت تېره کړی دی د کوفې والا بې وفایي دا محمد ابن الحنفیه ته معلوم وه د کوفې خلک چا سره وفا نه کوي ویل داسې وکړه چې کوفې ته لا نړ شي او نور چې مکې ته ځي نو زه ستا ملګری یم روان دی هغه هم روان دی مکې ته او عبدالله ابن زبیر مکې ته لاړ دا دواړه چې کله لاړل په دې دوران کې د کوفې د خلکو د اهل بیت سره محبت وجه دا ولته حضرت علي صاحب پاتې شوی دی د حسن سره د حسین سره د اهل بیت سره د رسول الله د ازواج مطهرات سره د هغوی محبت کله چې د یزید د بیعت خبر راغله د کوفې خلکو داسې کار وکړو چې امام حسین پسې خطونه راولېږل او ډېر په ګڼ تعداد کې خطونه راولېږل په ګڼ تعداد کې زرګونو په تعداد کې خطونه راولېږل امام حسین ته ویل مکې ته مه ځه او کوفې ته راشه منګ د یزید په لاس باندې بیعت نه کوو منګ د کوفې ټول خلک ستا په لاس باندې بیعت ته تیاری ته راشه. امام حسین چې کله د کوفې د خلکو د محبت ته وکتل او دا یو 2 نمبر محبت او دا حقیقي محبت نه و امام حسین چې کله وکتل په ظاهر کې متاثر شو ویل دومره لوی خلک چې ما ته خطونه رالیږي ما له پکار دي د مکې په ځای باندې زه لاړ شم کوفې ته. کله چې کوفې ته روان دی نو په دې دوران کې او دا ګوره مکې ته رسېدلی دی شیعه ابي طالب کې ناست دی په دقه ځای کې ورته خط راغی نو عبدالله ابن عباس ولا راغی ورته ویل چې داسې وکړه چې کوفې ته مه ځه او زه یېرېږم چې کوفې ته که لاړې نو هسې نو خلک د شهید کړي چېرته او د مسلمانانو زړونه به ګورې زخمي شي کوفې ته مه ځه. عبدالله ابن عباس ورته وویل اهل بیت نور څه داسې ملګري راغله او ټولو ولې دا مشوره ورکوله چې ګورئ کوفې ته مه ځه په دې مکه کې پاتې شه. خود عبدالله ابن زبیر مکې ته راغلی دی عبدالله ابن زبیر ورته ویل کوفې ته مه ځه د کوفې خلک وفادار نه دي البته داسې وکړه په دې مکه کې پاتې شه موږ ټول ستا په شا باندې ولاړ یو موږ ټول ستا په لاس باندې بیعت کوو په دې ځای کې پاتې شه کوم خلک که ستا سره محبت کوي پتا بسې مکې ته به راځي او ستا سره بیعت به وکړي. امام حسین په ضد باندې دی خو آخر له تجویز ورکړلی شو ویل داسې وکړه څوک ولېږه انویسټیګیشن له ولېږه هلته لاړ خلک څوک ولېږه هلته معلومات وکړي تفتیش وکړي چې په حقیقت کې دا خلک ستا سره محبت کوي او که نه. دا رای د امام حسین خوښه شوله او مسلم ابن عقیل د حضرت علي صاحب وراره دی تره زوی دی د عقیل بچی دی مسلم ته وایي ته لاړ شه او ته په کوفه کې معلومات وکړه چې خلک زما حمایت یافته دي او که نه دي. مسلم ابن عقیل سیده لاړو کوفې ته چې لاړو نو په کوفه کې د
اهل بیت او محبین ډیر زیاتو. مختار په نوم باندې یو کس دی، مختار ابن ابي عبید په نوم باندې، داغه کور ته لاړو او داغه په کور کې هغه پناه واغستله. کله چې د مختار ابن ابي عبید کور ته امام حسین خپل لترز مسلم ابن عقیل کله ولېږو، نو دا خبر لیک شوله او د یزید څه بعضې جاسوسانو دا خبر یزید ته ورسوله چې امام حسین مسلم ابن عقیل را لېږلی دی کوفې ته او د مختار ابن ابي عبید په کور کې ناست دی او هغه په اصل کې د حضرت امام حسین دپاره خلک تیاری بیعت دپاره او ستاسو بیعت نه کوي. ګوره په دې ځای کې کوم چې لوی زیاتی شوی دی، په کار ده نن چې کله موږ د امام حسین په مقابله کې د یزید حمایت نه کوو، نن چې کله د یزید په مقابله کې موږ د حسین مدح سرایي کوو، نن چې کله موږ د مظلوم امام حسین په مقابله کې د ظالم یزید مخالفت کوو، نو بعضې خلکو له فقار ورځي وایي تاسو نشئ ثابتولی چې یزید د امام حسین قاتل دی. دا نبی علیه صلات وسلام نوسی و او دا د اهل بیتو نه و. کله چې یزید ته پته ولګېدله چې د مختار په کور کې امام حسین ناست دی، عبید الله ابن زیاد کم چې ردي یعنی ملحق یو ورورو د دوی، دا ځان له یو مسله د استلحاق مسله، مسله زه نه بیانومه، خو دا د زیاد ابن سمیه چې کم بچی دی عبید الله ابن زیاد، دا د بصرې والی دی، د بصرې، او د هغه ځای نه یزید ورته وایي بصره پرېږدوه او راشه کوفې ته. کم ضرورت و چې عبید الله ابن زیاد دا د بصرې نه روان دی او دا کوفې ته راځي، د خپل ځای ګورنر دی، او کله چې راورسېدو نو په کوفه کې را داخل شو عبید الله ابن زیاد. او عبید الله ابن زیاد چې کله راغی او خبره ټولو خلکو ته معلومه ده چې عبید الله ابن زیاد راغلی دی او دا په اصل کې په مسلم ابن عقیل پسې راغلی دی، د ده سرکوبۍ له راغلی دی. دا مسلم ابن عقیل د عبید الله ابن زیاد د مختار ابن ابي عبید د کور نه ووتو او د هاني بن عروه په نوم یو بل د اهل بیت یو محب چې هغه سره ډېره مینه وه، د هغوی کره لاړو په دې لپاره چې ځان پټ کړي. هاني بن عروه دا یو د کوفې یو ډېر لوی سردار دی، د چا نه هېرېږي نه. عبید الله ابن زیاد ورته دعوت ورکړو ستا سره زه ملاقات کوم. دا هاني بن عروه راغی د عبید الله ابن زیاد خواله، خبرې اترې ورسره کولې. نو په دې خبرو کې تپوس دې وکړو، ویل زه خبر شوی یم چې مسلم ابن عقیل ستا په کور کې دی، تا ول دعوت ورکړی دی. هغه ول انکار وکړو، ویل نه ما ول دعوت نه دی ورکړی. کله چې عبید الله ابن زیاد ورته ویل زه خبر یم ستا په کور کې دی، نو هغه ورته وویل چې ما دعوت نه دی ورکړی، البته زمونږ که راغلی دی نو ما ول پناه ورکړې ده. ویل لاړ شه او دا مسلم بن عقیل ما ته حواله کړه. کله چې د هاني بن عروه په کور کې د مسلم بن عقیل ناست دی، 18,000 د کوفې خلک راغلي دي، 18,000 او دې د مسلم ابن عقیل په لاس باندې بیعت وکړو چې موږ ستا ملګري یو او حسین ته وایي چې کوفې ته راځه. په دقه د هاني بن عروه په کور کې مسلم ابن عقیل په امام حسین پسې جواب راولېږو چې د کوفې خلک تا ته تیار دي او 18,000 کسانو زما په لاس باندې بیعت وکړو ته کوفې ته راشه. کله چې امام حسین روان شو نو په دقه دوران کې عبید الله ابن زیاد د هاني بن عروه نه چې کله مطالبه وکړله چې خامخې ماله راکړه نه ورکورله، نو هاني بن عروه امام مسلم بن عقیل ته وایي چې حالات خراب دي او که ته د خپل سر د بچ کولو څه انتظام کولی شي نو وکړه. په دقه دوران کې مسلم بن عقیل راووتو، په هغه کلي کې یو بوډۍ زنانه وه، د هغوی کره پناه واخیستله. هغه چونکې بوډۍ زنانه وه، په هغې چې کله دباو راغی د هغې د کور څه بعضې افرادو عبید الله ابن زیاد ته خبر ورسو چې بالکل زمونږ په کور کې د هغې نه پس عبید الله ابن زیاد چې راغی دغه د امام حسین د تره زوی دا کم سفیر چې لېږلی دی، په اسلام کې د سفیر وجل نشته، په اسلام کې د سفیر وجل نشته. دا که د هر چا سفیر دی، که دا د مسلمانانو دی او که دا د غیر مسلمو دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو د وفات په ټیم کې نبی علیه صلات وسلام یو څو وصیتونه کړي دي، یو وصیت دا کړی دی ویل د مونځ خیال وساتئ، یو وصیت یې کړی د حسن حسین خیال وساتئ، او دریم نمبر وصیت یې کړی ویل سفیرانو ته به څه نه وایې او چې کله سفیران راشي نو تاسو له تحفې ورکوئ. ما به سفیران له تحفې ورکولې. د سفیرانو د حفاظت نبی علیه صلات وسلام امر کړی دی، اجیز الوفد بنحو ما کنت اجیزهم. دا د بخاري حدیث دی چې وفدونه راتلل، سفیران کله راتلل نو ګورئ دې ته به تاسو نه وایي. اسلام کې د سفیر وجل نشته، بلکې کوم چې دا انټرنیشنل د جنیوا چې کوم کنونشن شوی دی د بین الاقوامي چارټر، په هغې کې هم دا خبر لیکلی شوی ده چې د هر چا سفیر ته به باقاعده تحفظ وي. په دې بنیاد د افغانستان کې کوم حالات چې رالل د څو ورځې مخکې کابل طالبانو واغستو، نو هغوی هم د عامې ماپۍ د اعلان سره سفیرانو ته دا خبره وکړله چې ګورئ ستاسو جان، ستاسو مال، ستاسو وینه دا به حفاظت کي، که څوک پاتې کېږي تاسو پاتې کېدی شئ.
دا د دنیا په یو قانون کې سفیر ته تکلیف رسول په اسلام کې نشته، دنیا په یو قانون کې نشته دی. دا مسلم ابن عقیل د امام حسین د ترزوی د رسول الله د اهل بیتو فرد هغه د عبید الله ابن زیاد د لاس سال د شهید کړی شو. کله چې امام حسین را روان دی، امام حسین کله راورسېدو په لاره باندې دی رسېدلی نه دی، په دغه دوران کې ورته چا وویل چې ته خبرې چې مسلم ابن عقیل خو چا ووجو، عبید الله ابن زیاد وژلی دی. په دغه دوران کې امام حسین ته دا اندازه وشوله چې د کوفې خلک زما سره وفادار نه دي، د کوفې خلک وفادار نه دي. و امام حسین رضی الله عنه په دغه وخت کې خپل اراده منسوخ کوله چې زما سفیر یې مړ کړو، نو معلومیږي دا چې د کوفې خلک زما سره وفادار نه دي. خو د دې مسلم ابن عقیل ورونه د تره زامن د دې چې کوم اهل بیت نور خلک وو هغوی ډېر زیات په جذبه کې وو. امام حسین ته ویل چې موږ به د خپل کس بدل خامخه الو او که ته نه ځې نو موږ ستانه مخکې ځو. امام حسین ویل چې دا خلک زما نه لاړ شي نو زه به یوازې څه کومه، لهذا مجبورا امام حسین لاړو او کوفې ته ورسېدو. کله چې کوفې ته لاړو امام حسین رضی الله تعالی عنه کله چې کوفې ته ورسېدو نو د کربلا میدان ته چې کله رسېږي، یو کربلا میدان ته کله لاړو نو په دغه ځای کې کربلا په میدان کې تپوس وکړو چې دا کوم ځای دی، د فرات د سیند غاړه ده، دا کوم ځای دی؟ ویل دا کربلا ده، هذه کربلا. نو امام حسین ویل چې هذه کرب و بلا، او معلومیږي دا په دې کې کرب دی، مصیبت دی، په دې کې بلاګانې دي، په دې کې مصیبتونه دي، دا ځای زما دپاره مناسب نه دی. امام حسین چې کله ورسېدو په 8 ذوالحجه باندې، دا د مکې نه وتلی دی په 8 ذوالحجه باندې، او کله چې ورسېدو د محرم په میاشت کې ورسېدو، او دا د محرم دا 8 ورځې د امام حسین په عراق کې او د کوفې په ښار کې او په کربلا کې تېرېږي. نو امام حسین جنگ لنه دی په دې ځای کې، ځکه چې کله بیزن مې ځای ته ورسېدو، بیزن مې ځای ته، او په هغه ځای کې دا ټول خپل ملګري راجمع کړل. ویل ما ته داسې اندازه ده چې د کوفې خلک زموږ سره وفاداري نه کوي، او د کوفې خلکو په ما پسې خطونه رالیږلي وو، د کوفې خلک په ما پسې خطونه رالیږلي وو. زړه زما سره دی خو تورې هغوی زما سره نه دي، تورې د یزید سره دي، زړه زما سره دی او تورې د یزید سره دي. معلومیږي دا چې دلته تلل زما دپاره مناسب نه دي. بالفرض که تاسو څوک واپس کیږئ په خپله خوښه باندې، زما ورته مکمل اجازت دی. کم خلک چې د هغه نه واپس کېدل اتې واپس شو، او 2 کسان د امام حسین سره د هغه ملګري دي چې کله کربلا ته ورسېدل، نو په هغه وخت کې د حور په نوم باندې یو کس دا عبید الله ابن زیاد را لېږلی دی، حور په نوم باندې، او دا چې کله راغی د ده سره 1000 کسان دي امام حسین خواله راغی. امام حسین ته یې وویل چې ته څه راغلی، او ته خپله ټوله مسله بیان کړله چې زه په دې وجه باندې راغلی یم چې د کوفې خلکو ماله دعوت را کړی دی چې دوی زما په لاس باندې بیعت کوي، د کوفې خلک زما په لاس باندې بیعت کوي، زما د جنگ څه اراده نشته دی، زه د دې لپاره راغلی یم. حور ته دا اصل کې میشن حواله شوی چې ته به حسین مخکې نه پرېږدې. د هغوی په منځ کې ډېر مذاکرات وشول، خو دا مذاکرات ناکام دي، حتی چې د عبیدالله ابن زیاد په حمایت کې د 4000 کسانو لښکر چې کله راغی، او امام حسین کله د څلور طرف نه ګیر شو، ځکه د فرات د سیند اوبه په هغه باندې بندې دي، او د څلور طرف نه کله امام حسین کله ګیر شو، نو عبیدالله ابن زیاد په مشرۍ کې، اگر چې دلته کې موږ د تاریخ نه سر په نظر نه کوو، یزید امر نه دی کړی عبیدالله ابن زیاد ته چې دلال شه او ته د امام حسین سر راوړه. د دې باره کې موږ خامخا تصدیق نه کوو چې دا یزید را لګلی دی چې لال شاه حسین ته مړ کو شهید یې کا. البته کله چې عبیدالله ابن زیاد راغی او امام حسین کله گیر کو او مذاکرات وسره کوي، مذاکرات څه کوي، پوه شو چې زما دا یو څو ملګري دي، دا 2 کسان را سره دي. نه هم تاریخ د نن چې کوم ورځ د په دې تاریخ باندې مذاکرات چې کله وشول، ورته ویل چې داسې وکړه چې زما 3 خبرې واوره، ځکه زما سره 2 کسان دي، ستا سره 4000 کسان دي، د 2 کسانو د 4000 سره مقابله خو نه کېږي، خو زما یو 3 شرطونه دي، دا 3 شرطونه راسه ومنه، او که دا شرطونه راسه منې نو زه د خپل ملګري بوځم. ویل کوم شرطونه دي؟ ویل زما داسې وکړه چې یا خو ماله واپسي محفوظ لار راکړه چې زه واپس لاړ شم مکې معظمې ته. امام حسین ورته وایي دا د نبي اسلام نوسي را سره دي، دا زما بچي دي، دا د نبي اسلام اهل بیت دي، داسې وکړه چې دا کسان زه د ځان سره محفوظ واپس بوځم، زه جنګ نه کوم، ځکه جنګ نشم کولی. ورته ویل واپس خو دې موږ نه پرېږدو. ویل دویم اپشن درته ږدم، دویم اپشن دا دی چې که تاسو ما محفوظ نه بوځئ نو بیا بل کار وکئ، د مسلمانانو یو سرحد ته مې بوځئ چې کوم طرف ته زه لاړم زه به لاړ شم، مکې ته به نه ځمه، خو د مسلمانانو یو بارډر ته او د مسلمانانو یو سرحد ته مې بوځه، او هلته مې پرېږده چې کوم طرف ته لاړم. ویل دا هم نه منم.
دریم نمبر خبره وسو وکړه ویل بیا دې سو کما د یزید سره میلاو کا زبر د یزید سره خپل خبره وکم زبر د هغه سره خپل خبره کوم چې ما پرېږدي کنه مې پرېږدي ویل د یزید سره صرف په یو شرط باندې ملاويږي چې بیعت به سره کوي ویل بیعت سره نه کومه البته د یزید سره ملاقات ته تیار یم امام حسین ورته ویل درې خبرې دي یا مې د یزید سره ملاو کا یا مې واپس مکې ته ولېږه او کدام نه کوي تاسو نو بیا مې د مسلمانانو یو سرحد ته واړوي چې موږ ځان د نبی اسلام اهل بیت منګه بوزو حفاظت ولا ورکما ویل دغه یو خبره ده چې د یزید بیعت وکي امام حسین مخالفت وکړو او حتی چې کله امام حسین مخالفت وکړو جنگ کله شروع کیږي او د عاشورې ورځ د سبانه تاریخ سحر امام حسین روزه ده امام حسین روزو او د شپې خوب لیدل دی او خپل نیکی په خوب کې لیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلي حسین ته به زما سره ملاقات کې زما سره بستارو جماعت کیږي امام حسین چې سر را پاسې دو او مونږ کله په جمع باندې وکړو خپل ټول ملګرو ته په جړغونی आवाज باندې د سترګو نیوخ کې بیږي او جاړي او تقریر ورته وکړو چې زما خو نن په دې ځکه شهادت ته او زما نن ملاقات د خپل نیکه سره وکړي البته که تاسو بل پرست تل غواړئ زه تاسو نه مجبور کوم هغه ټول اهل بیت هغه ورته وی چې ته شهید کیږي او ته خپل نیکه خوالزینو مونږ په دغه لار باندې روان یو او حتی چې د هغه عبید الله ابن زیاد چې دا دوه یا کسان دا تاریخ اسلام یو اندوهناک واقعه په دې بنیاد باندې دا چې یو طرف ته 4,000 کسان دي او بل طرف ته 2 کسان دي 2 کسان او 4,000 کسان دا دومره طاقتور چې په سل کس باندې هغه یو سړی نشو نیولې په دې کې ماشومان هم دي په 2 کې په دې کې خزم دي په دې کې الکان هم دي دا ټول پوجیان نه دي 2 کسان دي په کار خداوا چې د عبید الله ابن زیاد او د 4,000 کسانو کدا په حفاظت نشوي بوتللې په کار د چې د جیلیانو په حیثیت باندې کلک نیولې وي او د یزید مخې له وجه داستا جیلیان دي نه جیل ته بوتلل نه ول لار ورکړه نه د یزید سره میلاو کړل نه بارډر ته بوتلل او په ابتدا کې د سحر نه چې جنگ شروع شو یو کس دی او یو کس جنگ کوي حتی چې د ماسپخین په ټیم کې امام حسین کله وکتل چې زما ټول اهل بیت او زما چې کم یو مټ او بل مټ دی هغه زمانه ټول شهیدان شوي دي امام حسین د ماسپخین په ټیم کې شهید شوی دی او کله چې امام حسین شهید شو په لسم تاریخ باندې دا 2 کسان شهیدان شول په دې کې 30 کسان دا په اسونو باندې راغلي دي او دا 200 کسان دا پیدل دي دا چې کله شهیدان شول د کربلا په میدان کې به سر او سامانه کې چې هغه ته د سین په غاړه هغه ته وبځکه نه ملاويږي چې د سین غاړه ټول د یزید فوجانو نیولې ده او لسم تاریخ کله تیر شو په دغه ورځ باندې د ټولو مسلمانانو صحابو د تابعین لاشونه د په دې میدان کې پراته دي او دا د یزید د لخر چې کم شاه سواران دي او دا غوي چې کم لخکریان دي هغه اسونو باندې کېناستل او په دې لاشونو د پاسه د خپل اسونو وزغلول او دا خونه ته واغستو مزه ته واغستله او دا لاشونه چې پرې خودل په سبا باندې په یو لسم محرم الحرام باندې خلک رال او دا شهیدان چې کله هغه دفن کړي چې وې قتل امام حسین سر نشته د کربلا په میدان کې د امام حسین لاش داغه د سر نه بغیر دفن شوی دی داغه سر چیرته تلو امام حسین سر تاریخ وسم کا تاسو تاریخ اوچت کړي د امام حسین سر سو زګونو کې بار دفن شوی دی بار وو اتو زګونو کې مسلسل دفن کیږي بیا استلې کیږي بیا دفن کیږي بیا استلې کیږي دا امام حسین سر دی امام حسین سر عبید الله ابن زیاد پنیزه کې د قسینی ولې دی پنیزه کې او راوړو او کم قصر چې دی کم ماڼۍ چې د پاغي کې خودو او پلاس کو سره نیزه دا او دا نیزه د امام حسین په دې شونډو باندې او په دې سترګو باندې وਹੀ ابو سعید ورته و چې ظالم مکوا ما د الله رسول لیدلې دی چې دا شونډې به خپلولې دا پوز خپلوله دا خلیخ خپل کړی دا د امام حسین دا کوګی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کړل د مکه وداسي او په دې دوران کې د امام حسین واقعیا په دقه طریقه باندې د یزید لخر ختم کړله مونږ وایو چې امام حسین د 2 کسانو د نبی صلی الله علیه وسلم د خاندان سره قربانی ورکړله خو مونږ ته یو تاریخ پرې خو دو چې انسان به خپل ځان قرباني خپل مال به قرباني خپل بچي به قرباني خپل خزه خپل اولاد به قرباني خدا به ظالم ته سر چردم نه ډډي امام حسین علیه الصلاۃ والسلام هغه شهادت ورکو من وایو د امام حسین قاتل یزید دی سوال لازم او ډېر خلک دلته اختلاف هم کوي چې یزید څنګه د امام حسین قاتل دی د یزید په شخصیت باندې زه د اهل سنت واغه عبارات نه ما چې چا په دې سلی کې دي البته کم خلک چې نن د یزید په دفاع کې راوتلي دي واغه د یزید دفاع کوي او کله دفاع د یزید کې د امام حسین په باره کې اوس په دې تیر زمانہ کې عالم دی وفات شوی دی الله خپل ورغله دی چې الله وسنګ معاملې کې موږ په غیبه ناراضي یو د خلینو مت دعا نه خيږي
چې هغه د امام د یزید په حمایت کې دومره لري لاړو چې د امام حسین په باره کې فرمایي چې امام حسین خو چې رسول الله وفات د 3.5 کالو لہذا دا صحابي نه دی، دا صحابیت نه میستلی دی. د یزید په حمایت کې او د حسین په مخالفت کې دې حد ته سړی رسیږي چې هغه حسین د صحابیت د شرف نه مباسي. نن د هغې خلکو عبارتونه په دې فیسبوک باندې هم شیر کېږي، خلک د هغې په حمایت کې هم لګیا دی. حسین د صحابیت نه ایستلی دی، دا صحابي نه و، ځکه پیغمبر چې وفات شو عمر یې 3.5 کاله دی. دا تعریف د صحابي چا کړی دی چې د 3.5 کالو ماشوم صحابي نشي ګرځېدلی. په دې بخاري کې داسې احادیث موجود دي، 15 کالو راویانو احادیث نقل کړي دي، 15 کالو راویانو احادیث نقل کړي دي، یعنی روایتن صحابه کرام دي. او د یزید په حمایت کې هغوی دومره رالل چې د امام حسین د صحابیت نه ویستو. موږ دا خبره کوو چې یزید ټیک د یزید دا تاریخ اسلام لیکلی دی. دا که تاسو دا تاریخ اسلام د شاه معین الدین ندوی سے وګورئ، دام تقریبا ما چې کم نن بیان وکړو تقریبا 90% سا په دې کې تاریخ اسلام د ندوی صاحب دا او ندوی صاحب دا خبره لیکلې ده چې کله یزید ته کله خبر ورغی او د امام حسین بعضې بچیان چې کم پاتې شوي دي او هغوی کله د یزید خواله رالل، نو په دې کې هغه یوه زنانه وایي چې کله یزید خبر شو چې د امام حسین سر یې راوړی دی، ویل په یزید باندې بېهوشي راغلله. حقیقت د نبي علیه صلات وسلام نو سه وجل او اهل بیت وجل بېهوشي پرې راغلله. او زمونږ ډېر اعزاز او اکرام هم وکړو، ډېر خفه شو او ویل چې عبیدالله ابن زیاد ډېر بد وکړل، ډېر بد یې کړي دي. او خیرې ورته وکړل چې عبیدالله ابن زیاد ما خو ته نه ویلي چې ته امام حسین مړ کړه، ما خو ته ویلو چې ته بیعت باندې مجبور کړه، ما د قتل ورته نه دی ویلي. خو موږ دلته دا خبره کوو چې که یزید بالفرض عبیدالله ابن زیاد ته امر نه کړی چې ته امام حسین شهید کا، نو په دغه مجلس کې چې عبیدالله ابن زیاد دغه چیپ اپ آرمی سټاپ دی، د دې فوجانو چیپ دی د عبیدالله ابن زیاد دی، او د ده د لاس امام حسین او یو او یا کسان شهیدان شو. په دغه مجلس کې به یزید دا جرأت پکړی وی او ویل به چې تا د پیغمبر نوسی شهید کو، لہذا زه دا سزا در کوم، ما لګلې په جیل پسې وی او تا شهید کو، سزا در کوم. سزا یې خو له نشو ورکولی، که سزا یې نشو ورکولی کم از کم داسې به کړی وی چې تا زه د دې عهدې نه برطرف کومه، ځکه تا د مسلمانانو د عهدې خیال ونه ساتو، نو کم از کم د دې غټې عهدې نه به برخاست کړی وی. عبیدالله ابن زیاد یزید هم په دغه عهده باندې وروسته هم ساتلی دی. په دې بنیاد باندې دا د حضرت عمر فاروق صاحب قول درته ویمه چې په یو وخت کې یو کس چا وجلی و، 15 کسه باندې وجلی و یا په 7 کسه یې وجلی و. امام حضرت عمر فاروق صاحب ویل دا خو 15 کسان دي او زه به دا ټول پانسي کوم، ټول به پانسي کوم. ویل دا خو 15 دي، ویل که دا ټول کلی بالفرض په قتل کې شریک وي، ما به د یو کس په سر کې ټول وجلی. په قتل کې چې چا مشوره وکړه دام قاتل دی، په قتل کې چې چا د چا سره مساعده وکړه دام قاتل دی، په قتل کې چې چا چاله ټوپک ورکو دام قاتل دی، چا وله پیزار ورکو دام د هغې قاتل دی، څوک د هغه په دې قتل خوشحاله شو دام د هغه قاتل دی. لہذا یزید عبیدالله ابن زیاد د خپل یهودي نه نه دی لرې کړی، د خپل یهودي نه دی لرې کړی. دا د امام حسین د کربلا هغه واقعه وه چې په دې غرض باندې امام حسین قرباني ورکړله چې د خپل نیکه چې کم دین و د هغې د حفاظت دپاره خپل ځان قربان کو، خپل اولاد قربان کو، خپل بچی قربان کړل، د نبی اسلام اهل بیت قربان کړل. امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا کم وجوهاتو زه داسې اجمالي طور باندې وړې وړې خبرې کومه چې کوم وجوهاتو چې دومره لوی صحابه کرامو او تابعین لوی خلکو بیعت کو، امام حسین عبدالله بن زبیر بیعت نه کو. دا غي وجه دا وه حسین په دې باندې پوهېدو که نن موږ د یزید په لاس باندې بیعت وکړو نو بیا به د اسلام د نظام به موروثي شي، د پلار نه پس به زوی راځي، د هغه نه پس به بل زوی راځي، د هغې نه پس به بل زوی راځي، بیا به په اسلام کې موروثیت به راشي، خلافت به ختم شي. د خلافت د تحفظ دپاره امام حسین قرباني ورکړې ده. او کم خلک چې د یزید په حمایت کې دي هغوی نن د سعودي عرب شاهت هم مني، ښه په قلاره باندې مني، باچاهي مني. د سلمان نه پس د هغه زوی محمد دی، ګورئ ورته چې هغه په دنیا کې نن څه کوي. یعنی کرونا راله یو وبا و، ټول خلک د هغې نه خبر دی چې دا یو ډېره لوی وبا ده، او په زرګونو په لکونو خلک په هغې شهیدان شول. خو زمونږ د دعا ځای دا جومات دی، زمونږ د دعا ځای د الله کور دی. نن حرمین بندي، په مقدس مقاماتو کې ګرځېدل بندي، حجونو باندې پابندي ده، په عمرو باندې پابندي ده. نن تاسو ګورئ د کرکټ ټورنمنټ کې ټول سټیډیم مکمل ډک دی، په هغه ځای باندې پابندي نه لګي. حتی چې په سعودي عرب کې کله فلم ریلیز کېږي، فلم په زرګونو خلک هلته راځي او هغه ځای کې ښه یو به سره نږدې ناست دي، د هغې نه کرونا نه لګي. خو په حرم کې په حج باندې، په عمره باندې، په طواف باندې د هغې نه کرونا خلکو ته لګي. دا هغه خلک دقه
دقه خبره وا چې امام حسین د دې خبر نه ریدو چې کدا موروثیت مخکې لاړو د الله کور خلک به بند کی د پیغمبر نو سي چې وجو کنه د الله کور بندول هغه د سکار کار کوي د پیغمبر اهل بیت چې وجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات بندول هغه ته کم کار کوي دا موروثیت ده د دین امام حسین ریدو بل فرض مولانا مودودی رحمه الله نه چاته پوس کړو چې د حسین بیعت ولې نه کوو نن سبا ډېر خلک دا تاسو کوي ډېر خلک تاسو کوي او د حسین به بیعت کړی وي خبره به ختمه کړی وي کنه ویل به چې ستا په لاس کې ملاس درکو جنگ بنوي شوی مولانا مرحوم وی و چې حسین بیعت نه کو د خلکو دا بیعت ولې کو داسې یو ښکلې خبره کوي چې حسین بیعت نه کوي کنه د رسول الله وسید د نیکه دین دی د نیکه دین دی دغه نیکه په عربو کې دین خور کړی دی د خلکو لپاره بیعت کو د امام ابو حنیفه رحمه الله یو محتاط فقيه ټول فقها دي و امام ابو حنیفه رحمه الله علیه انتهایی محتاط فقيه دی انتهایی محتاط مجتهد هغه هم په دې کې حق د حضرت علی او د حضرت حسین سره مني چې حسین سره حق دی د حضرت علی سره حق دی او په دغه باب کې د نفس زکیه سره باقاعده په چنده کې تعاون امام ابو حنیفه کړی دی پر تحریک کې ابو حنیفه چنده ور کړی دی چنده ځکه هغه ته پته وا او د دې سره سره امام حسین رضی الله عنه چې کله د یزید د بیعت نه انکار وکړو داغي بنیادی وجه دا وا چې اسلام په زور باندې څوک پچانه نافذ کړي خلافت په زور به څوک پچانه نافذ کړي بلکې اسلام کې به شورائیت دی اسلام کې شورائیت دی په اسلام کې به پارلیمنت به مجلس شورا به یو فرد په فیصله نه کې امیریت بنئ بلکې په دې کې به شورائیت او دا شورائیت به فیصله کوي درېمه نقطه بنیادی طور باندې دا ده چې امام حسین علیه السلام دغه وجه دا وه چې بیت المال دا به د چا ذاتي جاگیر به نه جوړېږي بلکې دا به د مسلمانانو دا به د مسلمانانو یو امانت وي او د یزید په باره کې دغه عیاشیانې او دغه چې کم من چاهت و من پسد زندگی ده دغه نه کتابونه ډک دي په هغې باندې زه خبره نه کوم امام حسین بنیادی تو باندې دغه څیزونه د دې ساتل غوښته د دې حفاظت غوښتو او په دغه خاطر باندې امام حسین راغی د کربلا په میدان کې قرباني وکړه حسین شهید شو او د یزید لخر هغوی په ظاهر کې ګټه وکړله او شاعر وایي چې قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے د حسین قتل په اصل کې د حسین قتل نه دی د یزید قتل دی یزید ځکه چې اسلام زنده ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد د ہر کربلا نه پس چې مصیبت راځي اسلام نورم ژوندی کیږي نن چې د محرم میاشت کله راځي هغه د حسین محبت نورم زیاتیږي شیعاګان په غلطه طریقه باندې ځان وهي موږ د هغې حمایت قطعا نه کوو دا ګناه د حرام دی خو په کار چې د حسین مینه محبت د انسان سره ته کوزه شي دا د حسین په اصل کې د حسین د شهادت پیغام هم دا دی چې موږ به ظلم ته سر نه ټیټو بلکې د ظلم مخنیوی وکړو او د اسلام او د حق په خاطر باندې که د ځان قرباني راځي نو خپل جان به قربانو که د مال قرباني راځي مال به قربانو او که د اولاد قرباني راځي نو اولاد به قربانو دا د امام حسین دغه د شهادت او دغه د مرګ هغه فلسفه ده په دغه بنیاد بینن د ټولو دنیا مسلمانان هغه خفه دي هغه پریشان دي او د امام حسین دا سبق کال په کال باندې په دې تاریخ باندې را ژوندی کیږي نن د یزید نمونه اغستون کې کم دي خو د حسین نام لیوا او دغه نمونه اغستل زیات دي زمونږ به ان شاء الله د دې محرم الحرام د دې کانفرنس او د دې اجتماع دغه غرض هم دا دی چې مونږه د امام حسین دغه سیرت وګورو او دارنګه د اهل بیت محبت زما واست په ځل کې راشي او د دې سره سره د امام حسین سره مینه په ځل کې راشي ځکه چې امام حسین په باره کې نبی علیہ السلام د خلی الفاظ دي چې حسن حسین جنتیان دي او د جنت د نوجوانانو شبابانو سرداران دي نو که موږ جنت ته تلل غواړو د حسین او د حسن د جنډې لاندې وځو لہذا دا جنتیان د هغوی سیرت راټینګول لره دی محرم د میاشتې سیرت دی البته آخر کې یو خبر بداو کما یو فقهي او شرعي مسله دا غدا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عاشورې روزه په خپل باندې نیولې ده د عاشورې روزه نیولې ده مسلمانانو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب ورکړی دی چې تاسو د عاشورې روزه ونیسئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د مکې نه راغی مدینه منورې ته نو چې د عاشورې ورځ کله راغله نو یهود روزه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیران شو د یهودیان د سره روزه نیسي یهود په سره روزه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شو چې اصل کې په دې ورځ باندې فرعون الله ډوب کړو او موسی علیه السلام له الله نجات ورکړو دا د عاشورې په ورځ دا کار شوی دی او د عاشورې په ورځ باندې د فرعون په مقابله کې موسی علیه السلام هغه مقابله د جادوګر نه ګټلې و ویل په دې وجه باندې دا یهود چون کې د موسی علیه السلام تابعدار دي په دې باندې خوشاله دي ناغي روزه نیولې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم انا اولا بموسی زره دوی نه موسی علیه السلام د ډیر نږدې ما
که زه کال ژوندی وم لو بقیت الی قادم که زه کال ژوندی وم لاصومن التاسعاء والعاشوراء زه به نهم هم نیسم او لسم هم نیسم. نبی علیہ السلام یهود بدی شول او د یهودو مخالفت نبی علیہ السلام بار بار کړی دی او موږ ته ویلي دي په دې بنیاد باندې یهودیان چونکې په لسم تاریخ باندې روژه نیسي نو شریعت او اسلام دا وایي چې تاسو په لسم تاریخ روژه ونیسئ خو د هغوی د مخالفت د وجې نه ورسره نهمه روژه ونیسئ نننی تاریخ چې کوم تاسوعا نهمې ته وایي او عاشورا لسمې ته وایي. لہذا د عاشورې د روژې په فضیلت کې حدیث راغلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صیام یوم عاشورا یکفر سنة الماضیه د عاشورې روژه د یو کال ګناهونه معاف کوي. یو کال ګناهونه د عاشورې ورځ معاف کوي خو چې کله ورسره موږ دا نهمه ملګري کړو نو په دې کې به اجر ډبل شي په دې کې به اجر ډېر زیات وي. لہذا سنت طریقه دا ده چې نهمه او لسمه دواړه ونیولی شي. البته که چا نهمه ونه نیوله نو خیر دی ودې نه نیوله لسمه دې خامخه بیا ونیسي خامخه مطلب دا ثواب ډېر زیات دی. نور به چا لازم خبره نه نفل روژې دي نو که یوه پاتې شوې ده بله به ونیولی شي نیم فضیلت به په دې کې حاصل شي. یو خبره صرف دا ده چې بعضې خلک وایي او شیعګان نن سبا په دې فیسبوک باندې د شیعو ذاکرینو تقریرونه ډېر زیات چلیږي. شیعګان دا شیعګان دروغجن خلک دی په مخ د ځمکه باندې. شیعګان په دې ورځ باندې په لسم تاریخ باندې په هر ښار کې او په هر چوک کې چوراها کې هغوی یو کار کوي. دا کولرې د شربتونو ډکې کړي د پیو شربتي د شهدو شربتي او دا قسمه قسم شربتونه هغوی په دې روډونو باندې ولاړي تورې تورې جامې اغوستي او وایي چې موږ خفه یو د حسین په مرګ باندې موږ هم پې خفه یو خو تورې جامې ورته نه اغوندو ځکه دا ناجایز دي او دی مسلسل هر چا له شربتونه ورکوي هر چا له شربت ورکوي. او د دې اهل سنتو په باره کې وایي چې دا اصل کې دي دروغ جوړ کړي دي. زمونږ په مخالفت کې خلکو ته وایي چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې تاسو روژه ونیسئ. وایي دا زمونږ په مخالفت کې دا خبره کړله. موږ ورته وایو چې موږ د شیعګانو مخالفت کې روژه نه نیسو. دا د عاشورې د ورځې نه او د حسنیانو نه او د کربلا د واقعې نه پخوا نبي علیه السلام دا خبره کړې وه. کله چې مدینې ته راغی نبي علیه السلام ویلي چې که زه کاله ژوندی وم نو نهم تاریخ به هم روژه کېږم او لسم تاریخ به هم روژه کېږم. نو د کربلا د واقعې په بنیاد باندې موږ روژه نه نیسو. په دې وجه موږ نه روژه کېږو چې په 10 تاریخ باندې حسین شهید شوی دی. دا نبي علیه الصلاة والسلام ترغیب ورکړی ثواب پکې ډېر زیات دی. نو شیعګان کله کله بعضې ملګري د شیعګانو د تقاریر اوري نو دا خبرې په ذهن کې کیني وایي شاید که چېرته رښتیا موږ داسې چل کړی وي. الحمدلله زمونږ دین محفوظ دی. موږ ته چې کوم دین رسېدلی دی دا په اصل شکل کې دی. زمونږ عقیده ده دا کوم قرآن دا د مانوګي په دې جومات کې دی. دا کوم احادیث بخاري مسلم ترمذي دا په دې مدرسو کې او دا په دې دارالعلوم کې مختلف مدرسو کې دا کتابونه پراته دي او په دې کې کم دین دی دا هغه دین دی کوم چې نبی علیه صلات وسلام د مدینې جانان چې نن په مسجد نبوي کې د حضرت عایشې رضی الله عنها په کمره کې په حجره کې په خپل روضه مبارکه کې روغ موټ پروت دی. دا د خلی دین دی. هغه دین کوم جبرئیل راوړی هغه دین چې کوم الله ویلی په هغه شکل کې پروت دی. هېڅ په دې کې دروغ نشته. صحیح دین دی محفوظ دین دی او په دې کې نبی علیه صلات وسلام د لسم او د نهم تاریخ د روژې خبره کړې ده. لہذا د شیعګانو په مقابله کې موږ روژې نه نیسو. موږ د خپل پیغمبر په محبت کې دا روژې نیسو. اجر ډېر زیات دی. لہذا د چا چې وس کېږي او څوک روژې نیوي شي روژه دې ونیسي. انشاءالله تعالی په دې کې به زموږ دنیا او د آخرت بخیر وي. الله رب العالمین دې په دې خبرو باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دا یو خبره ده کہ حسن کو امام کیوں کہا جاتا ہے. حسن کو امام کیوں کہا جاتا ہے. دا امام دا اصطلاح چې د امام اصطلاح نو دا خود شیعو دا شیعه یعنی هغوی دته امامان وي دا د اثنا عشریه ولا چې ځان ته وي اثنا عشریه 12 امامان چې اول امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی او دا غین وروسته بیا حضرت علی دی خلیفہ بلا پس هغوی وي. دا غین وروسته بیا حسن دی دا غین وروسته بیا حسین دی او په دغه طریقه باندې دا رسیږي او اخري امام 12م امام دا وی امام مهدی. موږ ته خلیفہ مهدی وایي هغوی ته امام مهدی وایي. او دا امام اصطلاح ورته په دې وجه باندې چې د مسلمانانو مشر دی نو امام اصطلاح ورته وایي. نو د امام اصطلاح ویل ضروري هم نه ده او دا څه ګناه هم نه ده. په دې خبره باندې ښه ځان پوهول غواړي بالفرض که شیعه یو کار کوي او دا ټیک کوي. موږ د شیعګانو سره په زړه کې محبت نشته. الحمدلله زمونږ شیخ محترم حضرت شیخ گوهر رحمان رحمت الله به ویل چې په یو زړه کې د ابوبکر او د خمیني محبت نه جمع کېږي. زمونږ د خمیني سره محبت نشته. زمونږ د شیعګانو سره محبت نشته. په دې زړه کې د ابوبکر او د عمر او د عثمان د علي محبت ته بده کې. خو بالفرض کې شیعه یو کار ټیک کوي چېرته نو موږ د هغې په مخالفت کې نشو تللی.
بالفرض که هغوی حسین ته حسن ته امام وي په دې بنیاد باندې د مسلمانانو امامانو مشري کړې ده بالکل امام ویل هغوی ته جایز دي په دې وجه ورته امام حسن وي په دې وجه ورته امام حسین وي په دې وجه باندې چې حسن او حسین دا د مسلمانانو امامان تیر شوي دي دا د مسلمانانو مشران تیر شوي دي په دې وجه ورته امام وي او د امام اصطلاح دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل قرآن کې د وجعلنا للمتقین اماما ما د متقینانو امام وګرځوا امام پیشوا ته وي حسن د مسلمانانو پیشوا دی هغه څلور نیم میاشتې خلافت کړی دی باقاعده او حسین د ټولې دنیا د مسلمانانو امام په دنیا کې هم دی ځکه هغه پسې موږ روان یو او په جنت کې خو یقینا د امامي د نوجوانانو شبابانو لہذا حسن حسین د امامان په دغه بنیاد باندې وي او دا اصطلاح څه غلط اصطلاح نه ده د جمعه امام ته امام وایو بدقسمتین په موږ دومره د یزید دا محبت غالب دی دا خبره ذهن ته کوزه شوې ده چې موږ د جمعات امام ته امام ویل شو خو حسن ته امام ویل ته موږ تیار نه یو سبحان الله دا محبت د اهل بیت سره د جمعات امام ته امام ویل شو خو حسین ته امام نشو برداشت کولای دا ناشنا محبت د اهل بیت سره دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ویلو چې اللهم انی احبهما فاحبهما واحب من يحبهما الله زما وسره مینه ده ته وسره مینه وکا او څوک چې د حسن حسین سره مینه کوي نو ته وسره مینه وکا لہذا حسن ته امام ویل حسین ته امام ویل جایز دي او وسره موږ د صحابه کرامو سره رضی الله تعالی عنه وایو رضی الله تعالی عنہ دا اهل سنت والجماعت اصول خودلی دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته صلی الله علیه وسلم وایو د پیغمبر سره منګه علیه السلام وایو د صحابي سره منګه رضی الله عنه وایو د بزرگان دین سره منګه رحمت الله علیه وایو دا اصطلاحات اهل سنت جوړ کړی دي دا په احادیثو کې نه راغلي چې نبی علیہ السلام دې ستا سو وایي خود په دې بخاری کې زتا ست خودلې شمه په دې بخاری کې فاطمه ته او حضرت علی ته او حسن ته علیه السلام ویلې شوی دي یعنی د اهل سنت په کتابونو کې د اهل سنت امامانو د اهل بیت ته علیه السلام ویلې دي لہذا چې علیه السلام ورته زمنګ اسلاف بخاری په شان خلق ویلې دي نو موږ سره بیا امام بالکل ویلې شو محسن کا ذکر تاریخ اسلام میں کیوں نہیں ہے محسن کا ذکر تاریخ اسلام میں ہے لیکن ہم اور آپ اس سے غافل ہیں موږ ته غافل یو ولی نشته د محسن ته ما چې کوم حدیث او د تاریخ نه دی سو دا د نبی صلی الله علیه وسلم نو سین نه چې محسن له نوم حرف خو دی او نبی صلی الله علیه وسلم له نوم بدل کو محسن مې ولا خو دی خو دومره دا چې په تاریخ کې نوم کول دا څه ضروری نه دی چې هر یو صحابي د نوم کړي لکه موږ وایو 1 لاکھ او 24000 انبیا دي او 1,24,000 انبیا دي ویل یو نماز کې ماته یو اسره یاد شوله اسره ډیرو خيار او جمعه تراغله چندې کوله ویل چلا کده سی وکي 100 روپے یو 100 روپے را لمرا کوي او د هر پیغمبر پر سر له یو روپے را کوي ها نو 1,24,000 انبیا دي نو 1,24,000 روپے براله وسوک راکي سوال خو ډیر آسان دی خلک حیران شوی دی چې د پیغمبر صدقه هم نه ورکو اوس منګه زمکه به خرڅو کسب وکاو یو خيار پکې ولګ استاس پشن پاسې دو ویلتی نوم وایا او زه بدل روپے درکوم ها نو هغه چې د 50 پیغمبرانو نوم ویل دی نور نه راځي نو 25 روپے ورکړي ویلاوي سوداری پورا شو په دې بنیاد باندې پیغمبران څومره دي 1,24,000 مسلم امام احمد کی راځي موږ ته 25 انبیاء نوم صرف یاد دي صحابه کرامو تعداد 1,10,000 نه زیات دي موږ ته به څومره موږ ته به رسول صحابو نوم معلومي نه به راته معلوم چډیر زیات شي موږ ته بچرته د 50 صحابه کرامو نوم معلومي چرته د محسن تذکرہ ټیک د په تاریخ کې کم ده خو د سینې شویل چې دا اډو په دې کې تذکرہ نه ده شوی حضرت علی کے بارے میں دا لفظ چا سے لکھل دے واللہ علم نہ پوئے گم سے شہرے سوال لا بشک چاہو امام حسن حسین عمر مبارک یولس میاشت دی په منځ کې فرق دی حسن یولس میاشت مشر دی او حسین یولس میاشت کشر دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات په ټیم کې سر نیم کال عمر د حسین دی نو ظاهر دا چې پنیم کال عمر د حسن دی دا د غي عمر دی او بیا د وفات هم دقه دا چې په امام حسین علیه الصلاۃ والسلام هغه د کربلا په میدان کې شهید شوی دی نو هغه تاریخ چې سړی کله د حساب ولګي نو تقریبا څومره عمر جوړیږي 61 او تقریبا 51 سال عمر یا د سه راوند اباوت د سه عمر جوړیږي د 51 امام حسین او د قشان امام حسن جوړیږي الله رب العالمین منګلا په دې خبر د عمل کول توفیق راکړي